حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمی انہو سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک نہ تپوس گئی اذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم. اذا اللہ محبوب شکل منگ خپلو مڑو پس صدقات کو یا کل خپلو مڑو پار حجون کو ثوابون وربخو یا دا مڑو پار دعاگان غواړو او غوی د پاره بخنه غواړو. هل یصل ذلک الیهم. اے د الله محبوبا د زنګ د حجونو ثوابونه زنګ د صدقاتو ثوابونه زنګ دعاګانو ثوابونه د مړو ته رسیږي. تپوس کوي تپوس چا کړی د حضور صحابي د انس ابن مالک هغه شخصیت چې لس کاله د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خدمتونه کړي لس کاله د حضور مبارک په غلامۍ کې تیر کړي لس کاله د نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحبتونه کړي دوی په قدمونو کې ناستا کړي دا هر حال کې د حضور خدمت کړي هغه تپوس کوي جواب ولا څوک ورکړي رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم د خدای رسول ورته فرمایي نعم اے انس ابن مالک سے بالکل ستاسو د هر یو ثواب د هر نیک عمل ثواب ستاسو د مړو ته رسی صرف رسی نه حضور فرمایي صرف رسی نه ويفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي الیه. وی ستاسو دا مړی دا مسلمانان ستاسو بدنیکو عملونو ثوابونه چې وربخی هغوی ته وررسی او دومره ورته خوشحالیږي لکه چې کله تاسو یو ژوندي ته یو ډیره قیمتي تحفه پیش کړی شي او ستاسو دا ژوندی په دې بهترینه تحفه باندې څومره خوشحالیږي که نه حضور فرمایي ستاسو مړي ستاسو په دې ثوابونه چې وربخی تاسې ستاسو د مړي په دې باندې خوشحالیږي د حق ته را باندې وررسی ولا خوشحالیږي ور باندې او په ما او تا باندې حق ته که مو هیر کړل نو دا یاد ساتئ چې مونږ د مړو حقونه بیا ادا نه کړل ګوره د مړو حقونه را باندې پاتې شول لہذا تاسو په دعاګانو کې خپل مور او پلار خویندې وروڼه استادان او تمام حقداران او څومره یاران دوستان د تمام دنیا مسلمانانو د رسول الله مبارک تمام امت په دعاګانو کې یادوي که نور مو وس نه کېږي صدقه نشئ ورکولی خیرات وس مو نه کېږي نو کم از کم دعاګانې خو مړه غوښتی شه نو په دعاګانو خو د څوک څه سېچو خو د تاڼې له نه بوځي په دعاګانو کې تلاوت ته وکړو نو چرته خو چې څوک جیل کې نه چې تا تلاوت ولې وکړو د مړو پسې ثواب بلې وبخل دا کارونه خامخا کوئ دا په تاسو باندې حقونه دي ګوره یو بل چې دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چرا دا ثوابونه مړو ته وررسی که نه وررسی ول او دا لازمی دی که نه دی لازم دی مبارک فرمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک فرمیل یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لکا د امام بخاری دا حدیث چه دا مجمع الزوائد امرا غسته ده او دا شرح الصدور امرا نقل کرده ده حضرت ابو سعید خدری فرمی رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ مبارکو فرمیل چه یتبع الرجل یوم القیامت پیو سڑی پسی چه قیامت پا ورز با پیو سڑی پسی روانی من الحسنات امثال الجبال وی دومرن نیکی بور پسی روانی چه نیکو با پا دی سڑی پسی لکلو لوی غرونو پرنگ نیکی با پا دا پسی روانی دا سے نیکی با دی سڑی پسی روانی لکه غرونه چې په د پسې روانی من الحسنات امثال الجبال د غرونو پرنګ نیکی به په د پسې د قیامت په ورځ باندې سي د پسې بروانی وی دا سړی حضور مبارک فرمایي فیقولو وی دا سړی به وایي چې ان هذا یا الله ما ته خو دنیا کې خپل زندگی معلومه ده قبر کې خو قیامت په ورځ باندې خو مړه څوک عمل نامه کې چې هر څه لیکلی شوي د قیامت په ورځ باندې خو څوک نه نیکی پټولی شي نه بدۍ پټولی شي هر څه د مخه ته پراته وي اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا قرآن کې الله تعالی فرمایي د قیامت په ورځ باندې به هر انسان ته ویلی شي چې اقرأ کتابک اے انسان نن د خپل عمل نامه دروالم دا ولولا دا پړو کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا د خپل ځان سره په خپل باندې حساب او خپل ځان درته حساب کوونکې کافی دی یو شی دې پټ نه دی کوم شی دې چې کړه نیکی کړه دا غم لیکل شوی دا کړه ګناهونه کړي دي غم لیکل شوی دي بیا به
انسان وی چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وی بیا به انسان وی ای افسوس دی عمل نامې باندې څه چلې دی خو نه زما واړه ګناهونه پریښي دي او نه لوی ګناهونه پریښي دي خو هر څه راغستي او دلته لیکلي دي هر څه به انسان ته مخې ته څوک څه شی پټولی نشي لهذا یې خلکو تیاري وکړي د قیامت د ورځې دپاره او بیا چې د حضور مبارک فرمي دا سړی به وي یا الله ما ته خو خپله زندګي معلومه ده ما خو دومره عملونه نه وو کړي چې دومره د غرونو په رنګې لویو لویې نیکۍ ما پسې روانې دي دا د کم عمل بدل ما ته میلو شو دا د کمې د وجې نه ما ته دومره لویې نیکۍ میلو شوې دا په کومه وجه باندې چې دی زه دومره لوی قیمتي سړی وګرځېدم چې دومره لویې لویې نیکۍ ما پسې روانې دي وي د رب العالمین د طرفه به ورته آواز کېږي چې باستغفار ولدک لکه ای انسانه تا داسې عملونه نه وو کړي تا دومره توره نه وه کړې تا دومره خدای راضي کړی نه و البته یو کمال خو دې کړی و او هغه کمال دې دا کړی و چې تا دنیا کې یو بچی پریښی و هغه بچی دې د قرآن نه خبر کړی و هغه بچی دې د حدیثو نه خبر کړی و هغه بچی دې د عقیدې نه خبر کړی و هغه بچي ته یې نظریه وښودلې وه هغه بچي ته د اهلسنه والجماعه سوچ و فکر وښودلی و هغه بچی دې په دې باندې پوه کړی و چې بچی چې کله مسلمانان د دنیا نه لاړ شي نو بیا چې کله ژوندي انسانان د هغوی دپاره دعاګانې غواړي عملونه ورپسې کوي ثوابونه وربخي هغه عملونه ورته وررسي هغه بچی چې تا صحیح عقیده او درست تربیت یې کړی و چې کله ته دنیا نه لاړې نو چې کله به دې بچي لاسونه اوچتول او ما ته به یې جولۍ کچکول کړه نو یاد ساته ای انسانه ته خپل بچي په دعاګانو کې هېر کړی دی هر وخت به چې دی ستا بچي د ستا دپاره دعاګانې غوښتلې هر وخت به دې بچي چې ستا دپاره بخښنه غوښتله هغه دعاګانې ستا د بچي ما قبلولې تر دې پورې چې ستا د هغه بچي د دعاګانو دومره لوی اجر او ثواب تا ته میلو شو چې نن د غرونو په رنګې لویې لویې نیکۍ په تا پسې روانې دي نو څوک